د بېنظیري کفالت پروګرام سکور به څنګه چیک کوو یا په هغې کې خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چیک کوو. د دې په باره کې زیاتر کسان تپوس کوي. ځینې کسان وایي دا سکور څه ته وایي، لکه دا سکور مطلب څه دی، دا کار څه کوي. نو په دې باندې ځینې کسان چې دي هغه نه پوهېږي. ځینې کسان ډاینامیک سروې چې دی دا هم نه پېژني، په دې کې د اندراج طریقه چې ده دا هم نه پېژني. نو نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو کم کسان چې دا تپوس کوي چې سکور څه ته وایي، نو سکور چې دی دا تاسو له نمبر درکوي. ته سکور خو بار سړي ته پته وي چې دا نمبرو ته ویلی کېږي، لکه څنګه چې د کرکټ سکور دغه شانتي د دې یو سکور دی. کله چې تاسو لاړ شئ دفتر ته او هلته کې رجسټریشن کوئ، ډاینامیک سروې دې ته ویلی کېږي چې کله تاسو دفتر ته لاړ شئ هلته کې خپل سروې وکړئ. په هغې سروې کې چې دی تاسو له نمبر درکوي. د 0 نه واله دا د 100 پورې دا نمبر دي. دا نمبر دي نو په دې کې تاسو له نمبر درکوي، چاله 1 ورکړي، چاله د 99 د 100 پورې چې دی په دې کې نمبر ورکړی کېږي. نو دغه نمبر چې کله تاسو له درکړي نو د هغې په ترو باندې تاسو ته روپۍ هم میلاویږي. په هغې کې چې سبسډي راځي یا داسې راشن سبسډي راځي یا نور هر څه راځي یا پري راشن راځي، نو هغه تاسو له د دغې په ترو باندې چې دی هغه میلاویږي. څنګه میلاویږي چې کله تاسو هلته لاړ شئ رجسټریشن وکړئ، د کومو کسانو سکور چې د 32 نه په کمی نو هغو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي. د کومو کسانو سکور چې د 40 نه په کمی هغې کسانو ته چې دی هغو ته به د راشن سبسډي چې ده دا میلاوېدله. اوس خو هر کس ته چې دی هغه میلاویږي، خو د دې نه مخکې چې دی دا به د 40 نه په کم نو هغې کسانو ته به دغه میلاوېدله. دغه شانتې د 37 نه چې د کومو معذورانو سکور په کمی نو هغو ته به هم د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاوېدلې. نو کله چې تاسو سروې وکړئ، که مالدار او که غریبي، هلته کې تاسو له نمبر درکوي. لکه ستاسو د غربت نمبر چې دی تاسو ته میلاویږي چې تاسو په څومره نمبرو کې مالدار یې، لکه څوک په 1 کې، څوک چې دی په 100 کې، چې په 100 کې جو هغه مالدار چې په 1 کې هغه ټول نه غریبي. نو په دې کې چې د 32 نه په کمی نو هغې کسان ته چې دی دا روپۍ میلاویږي. خو په دې کې ځینې کسان دا تپوس کوي چې دا سکور به څنګه چیک کوو. نو د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړې ده چې سکور تاسو په دې طریقه باندې چې دی چیک کولی شئ. نو هغه کسانو به هغه ویډیوګان چې دی هغه به اوس هم ګوري، خو هغه ویبسایټ چې دی هغه اوس کار نه کوي، هغې الن ساعت چې دی بند کړی دی. که اوس تاسو سکور چیک کوئ نو د هغې لپاره چې دی تاسو به په هیلپ لاین باندې چې دی رابطه به کوئ. د هیلپ لاین نمبر چې دی هغه زموږ په یو ویډیو دوو کې چې دی هغه موږ ورکړی دی. هغه ویډیوګان تاسو کته هم شئ، نو په هغه هیلپ لاین باندې چې دی تاسو به هغو ته ټلیفون کوئ. نو هغو به هلته کې تاسو ته سکور چې دی دا به تاسو ته په ټلیفون کوئ. بل په دې طریقې تاسو معلومولی شئ چې لاړ شئ دفتر ته. دفتر ته لاړ شئ نو هلته کې هم تاسو ته وایي چې ستاسو دومره سکور دی او دومره چې دی په دې کې تاسو ته روپۍ میلاویږي، په دومره که نه میلاویږي. نو د 32 نه په کمی روپۍ به درته میلاویږي، د 32 نه په پورته نو تاسو ته به دغه روپۍ نه میلاویږي. ځینې کسان یې هغه خپل اهلیت چیک کوي، نو اکثر وخت چې دی په ساده موبایل باندې دی هغه میسج وکړي. نو چې میسج وکړي نو هلته کې ورته وایي 48 غنټې چې دی صبر وکړئ. نو تاسو 48 غنټې که هغې ته صبر وکړئ نو واپسي جواب چې دی دا نه راځي. د هغې لپاره به داسې چل کوئ چې ګوګل ته به ځئ او په ګوګل کې به 8171 چې دی دا به سرچ کوئ او هلته به خپل شناختي کارت نمبر ورکوئ او هلته کې به یو کوډ وي. هغه کوډ چې تاسو ورکړو نو د هغې په تور باندې به تاسو ته ستاسو اهلیت چې دی دا به وښایي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې، یا تاسو پیسې چک کوئ نه پیسې چې دی هلته کې هم تاسو شو کېږي چې ستاسو روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل اهلیت او خپل سکور چې دی دا چک کولی شئ. او کم کسان چې د ډاینامیک سروې په باره کې تپوس کوي نو د 2021 کې چې کم سروې کېدو هغه کور په کور باندې هغه سروې شوی. اوس چې کم سروې کېږي نو دا هلته کې په دغه باندې کېږي، په دفتر کې چې دی هلته کې کېږي. تاسو به ځئ او هلته کې به خپل رجسټریشن کوئ. نو د سروې نه ډاینامیک سروې چې دی دا یې ښودی د هغې هلته کې به ځئ، هلته به ستاسو نه معلومات اخلي. چې معلومات واخلي نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به ستاسو د اهل کېدو او د نا اهل کېدو چې دی د هغه ځای نه به تاسو ته بیا میسج راځي او په راتلونکي وخت کې دا روپۍ تاسو ته میلاوي که نه میلاویږي. نو هغه به د دغه سکور په تور باندې چې دی تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. بل لکه ستاسو په فیملۍ کې مخکې یو کس ته میلاوېدو او هغه کس وفات شوی یا دغه شانتې یو کسي او د هغه روپۍ بندې شوي، نو تاسو بل د فیملۍ کس چې دی هغه هلته کې لیږلی شئ او د هغه په تور باندې تاسو ځان رجسټریشن کولی شئ. بیا هغې بل کس ته چې دی دغه روپۍ میلاوېدی شي. بل لا چې په 2 کالو کې دننه چې دی تاسو دوباره بیا رجسټریشن نشئ کولی. هر 2 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ. دغه شانتې کومو کسانو ته چې روپۍ میلاویږي نو 3 کاله پس چې دی دوی به دوباره د اندراج چې دی دا به کوي. لکه کوم کسانو ته چې اوس راځي ګوتې ولګوئ اندراج وکړئ نو دا به تاسو هر 3 کاله پس چې دی دغه کار به کوئ. د دې په باره کې به زیاتر کسان تپوس کوو او په دې خبره باندې به نه پوهېدل. وایي موږ ته اوس لیکلي دي چې نااهل یې نو موږ څه چل وکړو. نو 2 کاله پس چې دی تاسو کولی شئ، خو په 2 کالو کې دننه چې دی تاسو دوباره دغه سروې نشئ کولی.